علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې، د ژوند په خوشحالو کې به یې. سهار وختي سکول ته رالم او اوس د سکول صفایانې شروع کوم. اوس په ګن بلا مې بسېږم، چونکې بېګا اوس په دې وخت کې قدرتي آفات ډېر سیوا شوي دي، چونکې بېګا چې کومه زلزله شوې وه، د الله نه امید دی چې انشاءالله په علاقه عمل کې به د چا څه نقصان د خیره څه نه وي شوی. خو په دې وخت کې دا داسې ورځې دي چې آفات ډېر زیات سیوا دي. نو په دې وخت کې موږ له پکار دی چې د آخرت په حواله قرآن او د هغې سره احادیث کم کتابونه چې دي هغه موږ له پکار دی چې هغه موږ سټډي کړو، داسې نه چې انسان ناامیده شي. او ناامیدي چې کومه ده هغه لویه ګناه ده. نو موږ له پکار دي چې دغه قرآن او چې څونه کتابونه دي نو هغه موږ له سټډي کول پکار دي. نو امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یې، ځکه چې بېګا زلزله شو نو هم ټول خلک په یره کې دي، که نه ډېر زیات په یره کې دي. او بله خبره دا ده چې راته ښکاري چې بېګا هم په افغانستان کې د زلزلې نه څه لږ ډېر نقصان که شوی، یا الله دې نه کړي چې شوی، خو څه داسې اطلاعات هغه ټایم کې وو چې څه ځای کې ګاډی روان و، څه کمرې وغیره هغه چې کومه دی هغه راولېدل وي. نو د جمعې ورځ ده او پکار ده چې موږ نن د درود شریف ډېر زیات لوستلو کوشش وکړو او هغه ووایو.